السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو سنو پښتونخوا سره شاهد حسین یم. نن موجود یو د اپر کورمي ډي ایچ او افیس کې ډاکټر شمس الرحمن دور صاحب سره. نن مو موجود د صحت حوالې سره پوښتنې وکړو، د صحت حوالې سره خلکو کې د اګاهۍ د شعور بیدار کولي او دوی چې کوم اقدامات کړي دي یا ویکسینیشن کوم دلته کېږي د دې حوالې سره خلکو کې اویرنس یا اګاهۍ راوستل دي حوالې سره موجود یو. ټول نه وړاندې زه ډاکټر شمس الرحمن دور صاحب ته په پروګرام کې هرکلی کوم، ستړي مشې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې تاسو کوم دلته ایز ا ډي ایچ او تاسو خپلې ذمهدارۍ ترسره کوئ، تاسو دلته خلکو دپاره کوم اقدامات کړي دي یا دلته کوم اقدامات روان دي یا ستاسو په نظر کې دي، هغه کوم اقدامات دي چې تاسو دلته اوس روان کړي دي؟ ټولو نه پهله خو تاسو ډېره مننه چې تاسو ټایم راکړو او موږ افیس ته راغلی. نو چې زه راغلم موږ سره افټر وار اینډ ټیرر چې کوم کلیشز شوي وو هغې نه بعد دلته کوي. موږ سره میډیسن شارټیج وو، موږ سره ویکسینیشن کوریجز کم وو، نو موږ سره ډېر مسایل وي. او ما پهله ټارګټ ځان ته کېږدلو چې یاره پهله ټولو نه پهله دا میډیسن، یعنی موږ سره بیسک هیلث یونټس کې چې څومره بیسک هیلث یونټس دي بیا کمیونټي ډسپنسریز دي هغې کې موږ دوايي اویلیبلیټي انشور کو په هر هسپتال کې. نو چې څومره بیسک هیلث یونټس دي په هغې کې به 100% اباو میډیسن لایک چې څومره ریکوایرډ میډیسن د کوم ضرورت دی په هغې نه به زیات میډیسنز موږ ته راځي او هغه به په هسپتال کې انشور کېږي او اویلیبلیټي به وي. څومره هیلث ریلیټډ موږ سره ارګنایزیشنز دي یا موږ سره څومره لکه فار ایگزامپل پولیو کې موږ سره ډبل ایچ او ده، یونیسیف ده، داسې موږ نوره هیلث ریلیټډ ارګنایزیشن لایک پی آر سی ایس آی سی آر سی هغه موږ انوالو کوو چې موږ څومره فیسیلیټیز دي دلته په چینار کې چې هغې لږ موږ اپګریډیشن وکړو، هغې موږ لږ سرویسز نور هم مزید بهتري طرف ته بوځو. موږ کوشش لګیا کړی دی چې انشاءالله تعالی څومره امپرومنټ راتللی شي هسپتالونو کې او هغه موږ نور هم بهتري طرف ته بوځو انشاءالله تعالی. ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه چې کوم دلته کریټیکل سچویشن کوم دلته بد حالات هغه نه بعد کې تاسو خپل کوششونه جاري کړلو او د میډیسن کمی هغه پوره کړلو. تاسو سره دلته چې کوم د اپر کورمي کومه ایریا دی تاسو ډسپنسري دي بي ایچ یوز دي دا څومره دي او آیا دغو ټولو بي ایچ یوز ته یا ډسپنسري ته چې کوم د شهر نه علاوه کوم علاقایي کوم بي ایچ یوز دي یا ډسپنسري دي خاصه توګه په کوم غریزو علاقو کې دي، هلته دغه خلک ته کوم د هغوی ضرورت دی د میډیسن چې هغوی ډیلی روټین باندې راځي هغه ضرورت پوره کېږي که نه پوره کېږي، اوس څه کمی شته دی؟ ګورئ چې مونږ هیلث ډپارټمنټ څومره فاینانشل کرایسس دي تاسو ته ما وویل هغې باوجود هیلث ډپارټمنټ ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا انشور کړې ده چې هر هسپتال ته مونږ د ضرورت مطابق دوايي ورسوو. نو مونږ هغې په هغه باندې انشاءالله کوشش کړی دی چې هر هسپتال ته دوايي مونږ رسولې ده، که مونږ سره کمیونټي ډسپنسریز دي که بي ایچ یوز دي، ځکه چې خپل ما څومره ویزیټ کړی دی اوسه پورې الحمدلله ما ته چې کومه دوايي هغه المرۍ وي مونږ هغه خالي ما نه ده کتلې. نو الحمدلله انف میډیسن اویلیبل ده په ټولو هسپتالونو کې، خو بیا مونږ لکه مطلب کوشش کوو چې په دې نه هم زیات کو د اویلیبلیټي په دې نه زیات کو خلکو ته ایزیلی اویلیبل وي هر قسم میډیسن. ډاکټر صاحب دلته اوس اکثر سوشل میډیا باندې او خلکو د خولې نه مونږ واورو وینا مطابق ایچ پی وي کوم ویکسینیشن دی یا کوم تاسو کمپین روان دی یا روانیږي به دغه حوالې سره خلکو یو تاثر په علاقې کې خور شوی دی، هغه تاثر آیا رښتیا دی او هغه په متعلق تاسو څه یایو؟ دیکھو پهله خو دا ده چې هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین دا یو وایرس دی چې هغه موږ سره په زنانو کې سروایکل کینسر کاس کوي. نو دا هغې خلاف یو ویکسین دی پاکستان کې لانچ شوی دی، خو موږ خیبر پښتونخوا ګورنمنټ فی الحال نه دی لانچ کړی. په یو ضلع کې هملا موږ ته نه ویکسین راغلی دی او نه چېرته موږ ویکسینیشن کړی دی د هغې ایچ پی وي موږ سره ویکسین ده. نو فی الحال موږ سره دغه ویکسین نه خیبر پښتونخوا ګورنمنټ
ته میلاو شوې ده، نه مزید څه د کمپین فی الحال موږ ته ډایرکشن راغلی دی، خو امید دی چې as soon as possible به دا هغه وشي. څنګه موږ چې کوم ګورنمنټ اف پاکستان موږ هیلث منسټر چې دی هغې خپل بچی ته دغه ویکسین چې ده هغه ولګوله د میډیا مخامخ چې یاره دغه ویکسین چې دی د ماشومانو سروایکل کینسر نه بچ کولو دپاره دی، دا څه نقصان نه لري. خو دا ویکسین لا لانچ شوی نه دی، نه په مونږ ډسټرکټ پړچینار اپر کورم کې او نه مونږ سره په ټول پښتونخوا کې لا اوسه پورې نه دی لانچ شوی. دین علاوه دلته تاسو چې کوم دلته اکثر د زوړ هسپتال یا زنانو هسپتال باندې مشهور هسپتال دی دغه عادي کې اکثر خلک زی او مونږ ویکسینیشن کوو، نو خلکو ته یا دا معلومات وي چې دلته کوم کوم ویکسینیشن کیږي، تاسو څه روان دي دلته؟ ګورئ پهله خو شارټ ټرم کې ویکسینیشن زه د عوامو ته تاسو وساتت سره ویلو غواړم چې ویکسینیشن څه شی دی. ګوره مونږ سره بیماریانې دوه قسمه دي، یو بلکې درې کمیونیکیبل ډیزیز وي چې مطلب کمیونټي کې یو انسان نه بل انسان ته لګي، ټیک شوه، مین چې کوم دي. بیا نان کمیونیکیبل ډیزیز دي. بیا نان کمیونیکیبل ډیزیز کې موږ سره هارت ډیزیز، زړه بیماریانې راغلي، بلډ پریشر راغلی، شوګر، ډیفرنٹ ټایپ کې دي. چې موږ سره کمیونیکیبل ډیزیز دي د یو نه بل ته موږ سره لګي، هغې دپاره موږ سره ویکسینیشن کیږي. اوس موږ سره چې دي په پړچینار سطح کې بیا مطلب ټول KP کې لیول باندې اسینشل ایمیونایزیشن موږ سره تقریبا 12 بیماریانې دي، ټیک شو، ډیفرنٹ بیماریانې چې هغې خلاف موږ ماشومان هغې نه فوت کېدیم شي، لکه نمونیا شوه، میزلز تاسو خلک ورته څه وایي دي، شرې ورته وایي، شرې شو، ټیک شو. بیا داسې موږ سره زیړې شو، ټیک ته. بیا موږ سره پولیو شوه. بیا د نه علاوه موږ سره ډیفرنٹ داسې بیماریانې دي چې هغې کا دستونه شول، ټیک شوه. ډېر ماشومان دومره ډیهایډریټ شي، دومره زیات ورته دستونه راشي چې هغه ماشوم چې دی اکثر په د کلو کې په ویلیجز کې چې هغې هیلث کیر سرویسز ته اپروچ نه وي، نشي رسېدلی، نو هغه مړ شي ورنه، ټیک ته. نو دا که مونږ دا ویکسین ورته ولګوو، ویکسینیشن یې وکړو، دا پریونشن دی، ټیک ته. هغه ماشوم مونږ حفاظت وکړو ویکسین ذریعه سره، نو بیا هغې ته بیماري چې کاس کېږي نه، نو بس بیا خو خبره ختمه شوه. ډاکټر صاحب تاسو د خبره وکړه د ویکسینیشن حوالې سره، دا خو ویکسین دلته کیږي په کوم مین هسپتال دی. دین علاوه د کوم BHUs دي یا کوم هسپتالونه دي په کلو کې هلته دا کیږي، کیدی شي که تاسو دې دپاره څه اقدامات کړي دي؟ او بله خبره ده هلته چې کوم مشران دي یا کمیونټیز دي د هغوی طرف نه ریسپانس د میډیسن حوالې سره، د سټاف حوالې سره څه ریسپانس راځي؟ اکثر په مونږ میډیا باندې، زه خپله په میډیا کې کار کوم، نو اکثر مونږ ته دغه هغوی ګیلې شانتي وایي چې یاره د سټاف کمی دی یا د میډیسن کمی دی. نو آیا هغوی تاسو ته څه دغه شانتي شکایات موصول شوي دي؟ ګوره تاسو یو کوېسچن کې 3 کوېسچنه وکړي. یو مې تاسو ویل چې په د کلو کې اسینشل ایمیونایزیشن یعنې ټیکهجات کیدی شي که نه. دویم میډیسن نه سیټسفاید دي خلک که نه. صحیح. او دریم تاسو وی چې HR تاسو اویلیبل دی که نه. نو پهله راځو د اسینشل ایمیونایزیشن سرویسز یعنی حفاظت ټیکهجات ته. مونږ هر یونین کونسل کې، هر یو BHU کې مونږ کوشش کړی دی چې هر یونین کونسل کې مونږ هلته که EPI ټیکنیشن کې نولی دی، هغه بیا اوټریچ کلو ته ځي، په کلو کې بیا اعلان ورته وکړي، سره زمونږ لیډي هیلث ورکر وي ورسره، هغه کور په کوره ماشوم ورته روباسي حجرې ته، په هغې ځای کې ویکسین کوي. دا مونږ هر منت ته جاري وي، د EPI ویکسینیشن دا شیډول دی. او بیا د نه علاوه مونږ په فکس سنټر باندې هم ناست وي، چې کوم فکس سنټر دی زمونږ د روټین ویکسینیشن یا مونږ هیلث فیسیلیټي ده، نو په هغې کې مونږ خامخا یو نه یو کس EPI مطلب 2 کسان وي، یو په اوټریچ وي، یو ناست وي. نو هغه 2 بجې پورې د 8 نه 2 بجې پورې چې څه ټایمینګ دی د پرایمري هیلث یونټ د BHUs، نو هغې ټایم باندې ناست وي. دویم چې دی مونږ سره میډیسن، او میډیسن خو عوامو اوسه پورې ما ته څه شکایت نه دی کړی چې زه چېرته هم تللی یم هلته کې یا بیمار سره میلاو شم یا چا سره چا راته شکایت نه دی کړی. خو بیا هم عوامو ته چېرته کوم هسپتال کې دوایي کمې وي، دا دوایي د دې عوامو ده، دا د بل چا نه ده. او دو دپاره دا مونږ ته چې راځي، دو دپاره فیسیلیټیشن کوي، ورزیاتوه به. خو مونږ کوشش کوو چې دغه کومه دوایي مونږ ته راشي هغه لانګ ټایم پورې وچلېږي، 6 میاشتو پورې چې بل سټاک راځي نو هغه ختم شوی نه وي یا پیله سټاک ختم شوی نه، نو د هغې مطابق
او بل اکثر داسې وشي چې هسپتال ته راشي یو بیمار راشي 15 شپږ کسان ورسره نور هم راشي بیا ورته وي چې ماته هم دوايي راکړه. نو تاسو وساتت سره د پړچینار عوامو ته دا ریکویسټ دی دا خواست دی دا درخواست دی چې یاره تاسو بیمار راولئ نو کوشش کوئ چې بیمار ته مونږ به کوشش کوو مونږ سټاف په کوشش کوي چې بیمار ته هر قسم څومره دوايي اویلیبل وي هسپتال کې هغه سره سټاک اویلیبل وي هغه ټوله دوايي ورته پرووایډ کوي. او دریم تاسو HR خبره وکړه مونږ سره ډاکټرز ډېره کمی ده مونږ لیټر هم پکې کړی دی انشاءالله تعالی DG صاحب هم په خبر شوی دی هغه به هم انشاءالله کوشش کوي. ما اوس یو ریکویسټ لیکلی دی چې ریګولر ډاکټرز خو یې تلی شي یا نشي راتلی خو موږ ته په ایډ هاک بیسیس باندې یا په کنټریکټ بیسیس باندې 26 ډاکټرز پوسټونه موږ سره خالي دي. نو په تقریبا ډېرو بیچوز موږ آلموسټ بیچوز کې ډاکټرز نشته نو هغه موږ کو ریکویسټ کړی دی چې یاره دا تاسو په کنټریکټ بیسیس باندې والئ څنګه مې چې ډسټرکټ هیډ کوارټر هاسپیټل دا لوور KP واغسته نو هغه ما ورته پروپوزل سیټ کړی دی. DC صاحب هم ورته انشاءالله تعالی غوي چې هغه هم کورینګ لیټر ورسره کړی هغه هم لګلی دی. نو انشاءالله تعالی امید دی چې ډاکټرز کومه کمی ده هغه به د سره پوره کړي. فار ایگزامپل دا کنسیډر شو دا پروپوزل او موږ سره ډاکټرز اویلیبیلیټي په پوره شي. بل بیا دې نه علاوه موږ سره پیرامیډیکل سټاف دی لایک لیډي هیلث ویزیټرز او موږ سره چې کوم پیرامیډیکل سټاف دی نو هغې ریکروټمنټ ان پروسیس دی انشاءالله تعالی چې څومره وشي او کوم څومره مطلب الیجیبل وي هغه به وشي نه بعد که فار ایگزامپل سو موږ سره کینډیډیټ نه پوره کېدل نو هغه به بیا امیډیټلی ډي ایډورټایزمنټ کوو انشاءالله خلو به. نو کوشش کوم زه چې موږ HR پوره وي ځکه چې HR پوره نه وي نو بیا هسپتال نه چلیږي. نو ما فرست فوکس په دا دی چې یاره HR او میډیسن اویلیبلیټي دا ټاپ پرایورټیز زما چې دا وشي. ډاکټر صاحب زه به بله پوښتنه هغه دغه چې د کور مې خلک ماشاءالله د هغوی کې شعور هم دی هغوی کې پوه هم دی 2012 نه بعد په کوروم کې د پولیو کیس نه دی راغلی او بیا هم دلته د پولیو ویکسینیشن یا د پولیو څاڅکي ورکولی شي د دې ولې دومره اهمیت دی؟ دا مې ډېر ښه کوېسچن وکړو دا صرف کورم نه بلکې ټول KP عوام سپیشلی موږ ساوث KP چې خلک دي هغې دپاره دا کوېسچن دی. ګوره موږ سره صرف 2 ملکونه دي هغه افغانستان او پاکستان. په دې 2 ملکونو کې موږ سره پولیو پاتې ده. نور یو نایجیریا یو ملک و هغه یو څو کاله وشول چې هغې ختمه کړه. نو دا 2 ملکونه دي صرف چې موږ پاکستان افغانستان کې پولیو ده نور په ټوله دنیا کې پولیو ختم شوی ده هغو اریډیکیټ کړی ده خپلو ملکونو نه ختم کړی ده. نو دې د وجې موږ که فار ایگزامپل موږ نیشنل لیول څومره سټیک هولډرز دي یا انټرنیشنل چې څوم فوکس دی په انټرنیشنل فوکس ځکه دی چې هغه یریږي چې یاره دا بیماري ماته رانه شي ځکه چې دا خو یو نه بل ته کمیونیکیبل ډیزیز ده که نه سټارټ کې ما تاسو ته چې یو نه بل ته منتقل کول ولا بیماري ده نو چې یو نه بل ته منتقل کیږي هغه په وجه موږ سره انټرنیشنل کمیونټیز دا کنسرن لري چې یاره دا موږ ته بهر ملک ته یا امریکا ته یا انګلینډ ته یا نورو ملکونو ته رانه شي ځکه چې په 1913 کې 14 کې کوم ډېر زیات خلک افیکټ کړي وو به حده زیاته خلک مړه شوي وو امریکا کې ورنه نو دې د وجې دا یریږي او دومره موږ سره سپورټ هم کوي. او بل دا داسې هغه ده چې مطلب دا د علاج شته نه د پولیو بیماري موږ سره علاج نشته. هر یو ماشوم چې دی او پروټیکټ کېدی شي ویکسین حوالې سره او دا ریپیټډلی موږ ځکه کوو چې منځ کې دې پکار ده چې د ماشوم په خېټه کې د ویکسین وي که چېرته هم د وایرس اټیک کوي چې بالکل هغه کې ډیفیوز کوي چې هغه مطلب اثر پرې نه کوي نو دې د وجې دومره زیاته کوي. صحیح. قدرمنو کتونکو اوریدونکو د پړچینار کوم DHO صاحب ډاکټر شمس الرحمن د واتساپ سره نن مو خصوصي مرکه د صحت حوالې سره انشاءالله دغه شانتي د صحت حوالې سره نورې مرکې نور ښه پروګرامونه چې هغه کې د خلکو شعور د آګاهۍ دپاره وي انشاءالله بیا به راوړو. تر هغه پورې شاهد حسین ته اجازت ورکوئ د لوی الله په امان.